وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ملګری پوښتنه کړې ده چې یو انسان نه منځونه ډیر زیات قضا شوي د هغې ادا کولو څه طریقه ده. مثلا یو انسان یې وخت سره هغه مونځ نه کړی، بالغتوب نه وروسته 20 کاله عمر یې شوی یا 10 کاله شوی، نو د هغې جواباً عرض دا دی چې دا د کینې او خپل اندازه دی ولګئ او خپل سوچ دی وکړي چې ما نه څومره عمر منځونه قضا شوي دي، په هغه سوچ باندې به امقنه منځونه ابتدا دی وکي. او دا خبر یاد ساته چې ادا کول منځونه هغه 15 دي، او چې چانه منځونه 15 قضا شو هغه شپږ دي، به دا دوباره شپږ منځونه کوي. شپږم منځ د ماخستن 3 ویتر واجب چې دی دا بم کوي، د دې بم قضا دوباره کوي. او چې کله منځ کوي هر منځ سره خپل یو منځ قضام کوي. مثلا سار منځ 2 رکعاته فرض دی، نو دا خپل قضایي 2 رکعاته منځ مر سره کوي. نو دا غي علماء یو اسانه طریقه دام لیکلي ده چې مثلا وسلور رکعات مونستانه ماسخیم قضا شوه، مازیګر قضا شوه ده، د غرنګي ماخستان قضا شوه ده. نو دا غي به اسانه طریقه ده چې 2 رکعات ډک د وکړل او اخرنی 2 چې تش دي سوره فاتحه چې پکې منګه وېستو، نو دی منځ کې سوره فاتحه په زید دا 3 پر سبحان الله دی وای او بس ایست دی رکوع کیږي. د غرنګي رکوع او سجده د مختصرا کوي، یعنی 3 پر سبحان رب العظیم سبحان رب الاعلى دی نه وی یو پر دی وی چې د انسان علما وی د انسان د قضا منځونو تړه ولګي او د خپل منځونه ادا کی. او قضا منځونو کې هر مانزه سبب د غنیت د کې چې ما ماسخیم منځ قضا شوی دا غي قضا کومه او الله اکبر د غرنګي مازیګر ماخستن، او ان شاء الله امید ده چې دا انسان په مانزه باندې راوړيږي او خپل مکمل قضا منځونه به دا وکي.